ښه طریقې د تفسیر دي چې على ترتیب پر څلور طریقو باندې انسان د قرآن کریم تفسیر وکړي. اول باز تلاش تفسیر د قرآن کریم په قرآن سره یک سم 46 څخه راوړل. تفسیر د قرآن کریم په قرآن کریم سره دې کې بلحاظ یو څو امور دي. اول وردا یو خدای تفسیر دی چې مثال په تور په طریقې د سوال او جواب باندې مثال په تور یو دی کې قرآن کریم په خپل باندې سوال ذکر دی دارنګ بیا راغی جواب ذکر دی. په دې جواب کې اصل کې د قرآن کریم تفسیر په خپل باندې موجود دی. کله پر مثال لاره والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. دلته په خپل باندې الله د طارق تفسیر په النجم الثاقب سره وکړو. طارق څه شی النجم الثاقب وذا تفسیر متعین دی. اگر کوز د النجم کې اختلاف دی خو لیکن دا د تفسیریت د مخکې نه وځي، د مخکې لپاره خامخا تفسیر دی وذا چې د النجم څه مراد دی بل خبره ولیکن دا تفسیر خامخا د طارق د لپاره دی. په دې کې هیڅ چالي ځان نشته ځکه دا سوال د تفسیر په طریقې د سوال او جواب دی. تفسیر د قرآن کریم چې په قرآن کریم سره کې یو طریقه دار قرآن سوال ذکر کی جواب پسې وروسته ذکر کی. دویم طریقه دې سره چې ګوره موصوف مخکې ذکر کی او بیا وروسته هغه اوصاف بیان کی، اوصاف هم ذکر کی. برابر خبر ده که اوصاف سره وروسته متصل ذکر شوي او کنه اوصاف په نور آیاتونو کې ذکر شوي متصل نه په یو ځای کې نه. هغه پر مثال داره الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. د الله په اولیاء باندې خوف او ځن نشته اور د الله اولیاء سوق ترسته الله فرمایي الذين امنوا وكانوا يتقون. د الله اولیاء مؤمنان او متقیان دي. او کله داسې چې په منځ کې انفصالي بل ځکه تفسیر موجود دي كالصراط الذين انعمت عليهم د منعم عليهم تفسیر الله رسول ذکر کوي ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وګور د منعم عليهم تفسیر رسول ذکر کوي سورۃ النساء کې 69 نمبر آیات. دارنګ ویل لكم بهیمة الانعام الا ما يتلى عليكم. داغي تفسیر انما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما اهل به غير الله. دا یو تفسیر دی. نو یو د کې اجمال دی بل د کې تفصیل دی. دویم امردار په دې باب کې په دې مخ کې خوار څوک پوهېږي په دې کې د چا نزاع نشته دی. دویم قسم تفسیر د قرآن کریم په قرآن سره د هغه قبیلې نه چې هر څوک په هغې نه پوهېږي. لکه ګوره مثال به طور وإذا النفوس زوجت الله فرمایي کله چې نفسونه جوړه کړی شي وزه تزویج څه معنی ده؟ د دې تفسیر اصل کې په دیات سره شوی دی وکنتم ازواجا ثلاثه. تاسو چې کوم نه درې جوړې شي دا له تفسیر راغلی دی. او څوک دې تفسیر کې چې نه د تزویج معنی دار احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون. راجمه کې ظالمانو دغه امثال هغه سره یو ځای جمع کوي وما كانوا يعبدون او معبودون راجمه کوي او هم جانم توارته. نو وس ګور د دې تفسیر چې په دې کې محل د اجتهاد د پاره شته. لکه الله تزویج ذکر کړی
تزویج په کنتم ازواجا ثلاثه کې هم شته او په آیات د سورۃ صافات کې هم شته. درېمه خبره په دې کې دا پیژندل پکار دي چې ګوره تفسیر د قرآن کریم په قرآن باندې دا څه لازم نه ده چې دا به خامخا یو اهل حق پې کوي. کله کله اهل الباطل اهل بدع وي هغه هم د قرآن کریم تفسیر په قرآن باندې کوي لیکن غلطي کوي. یو آیات د بل آیات د پر تفسیر واقع کوي و یې تفسیر دی او الله چې هغه تفسیر نه ګوري لیکن دا وی خواهش دې مرتبه ته رسیدل چې تفسیر ورته وایي چې دا آیات د پلان کې آیات د پر تفسیر دی او هغه تفسیر نه وي. دارنګي څلورم امر دا پیژندل فکار دي چې تفسیر د قرآن کریم په قرآن باندې دا همیشه لپاره تفسیر بل روایت نه ګوري او تفسیر معصور نه وي. دا کله کله تفسیر بل رائے وي ولی یو انسان یو آیات د بل لپاره تفسیر ګرځي لیکن په خپل رائے سره. پنځم امر دا پیژندل پکار دی چې کله یو آیات د بل آیات سره مرتبط شي ولګي دا لازم نه ده چې رستنی آیات په خامخا د مخکې لپاره تفسیري اصل لازم نه ده. ربط بیل سیز دی او دانګې تفسیر بیل سیز دی. کله یو آیات په بل آیات پسې وروسته راوړی شي لیکن دغه دویم آیات د مخکې لپاره تفسیر نه وي بلکې تفسیري په یو بل ځای کې موجود دي. دا پنځه امور په دې کې پیژندل پکار دي. یو تفسیر د قرآن کریم په قرآن سره دی. ابن کثیر رحمه الله هم ذکر کړي وایي ګوره که ته ووایې چېرته یو قایل وایي چې ښه طریقه د تفسیر کومه ده نو دغه ترتیب ذکر کړه کوم چې مخکې ذکر شو. اول تفسیر د قرآن کریم په قرآن بیا په حدیثو مرفوعو بیا تفسیر د قرآن په اقوال د صحابهو سره بیا تفسیر د قرآن کریم په اقوال د تابعینو سره. دغه طریقې دي د تفسیر او بیا ذکر کړي چې ګوره په سنت کې ته حدیث په سنت کې تفسیر بیا نه مونته بیا اکثر علما اقوال له صحابو ته چې کوم دی رجوع کوي بیا به صحابي ته رجوع کوي او صحابي چې کوم تفسیر کړي هغې اعتبار دی. دومره خبر ده چې کله صحابي سره بل صحابي مخالف نه وي ولی یو صحابي سره چې بل صحابي تفسیر مخالف راشي بیا قول له یو صحابي په بل صحابي باندې حجت نه لري او صحابي سره تفسیر کو چې هغه بالکل څوک مخالف نشته او حدیث مرفوع کې هغه خلاف نه بیا به اعلی داس تفسیر په منزله د مرفوع حدیث کې او کله چې صحابو نه تفسیر بیا نه موندل شي بیا ډېر علما او اقوال له تابعین ته رجوع کوي. تابعین کې مجاهد ابن جبر شو وایي ځکه وایي دا په تفسیر کې ونه خوا بیا ذکر کړي دی ګوره چې شعبه بن الحجاج او نور علماء ذکر کړي چې اقوال له تابعینو په فروع کې حجت نه لري نو په تفسیر کې به څنګه حجت شي. بیا جواب ذکر کړی هغه خبره مطلب دار چې کم کس د خلاف وکړي نو دارنګې هله بیا حجت نه لري او کله چې تابعین په یو تفسیر باندې راجم شي نو دا د هغوی په حجتیت کې بیا هېڅ شک نشته هغه بیا حجت دی. او که تابعینو په خپل منځ کې اختلاف و بیا قول د بعض تابعین او بعض باندې حجت نه ګرځي بیا په هغې کې رجوع کېږي لغت د قرآن کریم ته یا عموم د لغتو د عربو ته هغې ته به رجوع کېږي. زرکشي هم ذکر کړي دي چې ګوره ماخذ او امهات د تفسیر ضرور دي. اول خو ګوره حدیث قرآن کریم تفسیر قرآن سره بیا نقل الله د رسول نه بیا اخذ په قول صحابه باندې او بیا فرمایي چې تابعی په قول باندې تفسیر کول په کې دوه روایت لري امام احمد رحمه الله نه بعد وی چې به کې منع بل قول الله چې نه
هغوی تفسیر به قبلیږي، لیکن تفسیر بیا علا قبلیږي چې کله د یو بل خلاف نه، او که خلاف موجود نو بیا قول د یو تابعي په بل تابعي باندې حجت نه ګرځي. دغه تفصیل دی په دې کې. بیا تفسیر د صحابه او دغه صدیق حسن خان په فتح البیان کې ذکر کړی دی. فرمایي واما تفاسیر غیرهم من التابعین ومن بعدهم، د صحابو نه ما سوا د نور خلکو تفاسیر لکه تابعین شو، د تابعین نور سنی خلک کله هغوی تفسیر علی طریق الروایاتو، مطلب دا چې تابعی رچا نه رانقل کوي، مونږ به د هغې په سیرت کې ګورو چې آیا تابعي دا کم نقل کړی دا نقل صحیح دی او که صحیح نه صحیح ثابت دی او که نه. برابره خبر ده که نقل د شارع نه کوي او که د لغت وال نه کوي، او که نه تابعي او تفسیر وکړو پرایه سره نو بیا هغه حجت نه دی. بیا فرمایي چې تفسیر د صحابو د اصل کې په دریو اصولو باندې دایر دی، په دریو اصولو باندې. اول دا چې مالا مجال فی الاجتهاد، په یې گنجائش لپاره د اجتهاد نه، بل لابد له من نقل صحیح، بلکې د هغې لپاره نقل صحیح ته ضرورت دی. لکه مثال په طور د اشیاو مقادیر بیانول، د قیامت علامات ذکر کول، د برزخ احوال ذکر کول، د قیامت احوال ذکر کول، د ماضی او د مستقبل احوال ذکر کول، دا په حکم د مرفوع حدیث کې. دویم صحابي سي او تفسیر وکړي چې په هغې کې د اجتهاد دپاره دخلي و هغه به د صحابي خپله رایه شمارولی شي. دریم دا دی د اهل کتابو د علماو نه کم نقل وکړي یا د هغوی د کتابونو نه کم نقل وکړي، نو دا د صحابي رایه هم نه ده او دا مرفوع روایت هم، دا مرفوع حدیث هم نه دی، بلکې دې ته به نفسي حکایت ویلی کېږي د اقوالو د اهل کتابو نه. داسې به ویلی کېږي چې ګوره دې صحابي د بني اسرائیل نه دا حکایت کړی. بیا تفسیر د قرآن کریم چې په قرآن کریم سره کېږي هغې لپاره خو ډېر امثلې دي. لکه مثال په طور احیانا صراط المستقیم، د صراط مستقیم تفسیر په توحید باندې شوی دی. آل عمران کې ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقیم. دارنګه صراط الذين انعمت عليهم، د منعم عليهم تفسیر کړی لکه مخکې ذکر شو په آیات سورۃ النساء سره. وقالوا قلوبنا غلف، د دې تفسیر دی قول د رب العالمین کړی وقلوبنا فی اکنة مما تدعون الیه. دارنګه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. په دې آیات کې اشکال دی چې ګوره دا ختم فطري دی او که نه دا کسبي دی. دا ختم چې الله په دوی لګولی دا فطرتن دی او که کسبن دی. نو که دا فطري بالفرض والتقدیر نو دې سره خو دا قول د الله معارض دی چې فطرت الله التي فطر الناس علیها. نو دا اشکال اصل کې یو بل آیات پورته کو سورۃ النساء کې الله فرمایي بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. په دوی باندې الله طبع لګولی دی د کفر په وجه باندې، دوی ارتکاب د کفر وکړو نو په دغې په وجه باندې دا طبع به دوی باندې راغله. دا طبع فطري نه ده بلکې دا وروسته راغلی ده. دارنګه سورۃ مطففین کې الله فرمایي 16 آیات کې کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. او نور آیاتونه چې پای کې دا معلومه شوې ده چې دا ختم په دوی باندې دوی د اعمالو د وجې نه لګېدلی. بل مثال ګوره فاتو بسورة من مثله، تاسو راوړئ یو صورت د مثل. اوس مثلي کې ضمیر چا ته راجع دی؟ یو احتمال دا شی چې مثلي کې ضمیر ما نزلنا ته راجع شي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. تاسو یو صورت راوړئ د مثل د ما نزلنا نه، او دا احتمال شی چې ضمیر د عبدنا ته راجع شي.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نو تاسو راوړئ یو صورت د مثل د عبدنا نه لکه وروسته به انشاءالله راشي. نو ګوره په دې کې د اول احتمال راجح دی چې اصل کې د ضمیر ما نزلنا ته راجع دی، عبدنا ته نه دی راجع. او هغې لپاره دلیل څه شی دی؟ آیات د سورة الاسراء 88 نمبر آیات. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. على ان ياتوا بمثل هذا القران دلته بیعني هذا القران ناغه د مصر اضافت هذا القران ته وکړه. قرآن کریم تفسیر چې په قرآن کریم سره کې وایي طریقه داره چې د قرآن کریم په سیاق او په سباق کې به نظر دقیق کې نظر وکړي، جوور وګوري. قرآن کریم دقت النظر غواړي، دقت الفهم غواړي، پرې کې به نظر جوور کې نو بیا به تا ته هغه ځای پته ولیکي چې دلته څه مراد دی. لګور د هغې لپاره مثال لاره سباق مخکې ته وایي، سیاق وروسته ته وایي. مثال: یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. نو ګوره دا وهم راځي ذهن ته چې دا احکام بس په امهات المؤمنین پورې خاص وي رضی الله عنهن، لکه خطاب هغوی ته شوی دی. لیکن دا وهم چې کوم نه صحیح نه دی. وروسته لاړ شه فیطمع الذي في قلبه مرض. د دې نه معلومیږي چې دا حکم ټولو مؤمنانو زنانو ته خاص، هغوی ته عام دی. ځکه فیطمع الذي في قلبه مرض دې ته ویل کېږي علت عامه. طمع د مرضي انسان په زړه کې د هرې ښځې نه پیدا کېږي، د هرې ښځې نه. او د مرضي انسان په زړه کې چې طمع پیدا کېږي دا خو د هر چا نه پیدا کېږي، هرې زنانه نه. نو د هغې د وجې دا حکم بیا عام دی چې امهات المؤمنین ته دا حکم شو، نو نور ته په طریقه ولا سره شو. ګوره بل مثال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. دا حکم عام دی. ولې عام دی؟ ځکه وروسته الله فرمایي ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. دا حکم عام. لکه صحابو ته الله ویلو چې تاسو د امهات المؤمنین نه سوال کوئ نو من وراء حجاب. وروستنو خلکو ته هم دا حکم دی چې تاسو د عامو ښځو نه یو څیز غواړئ نو من وراء الحجاب. ولې په دې سره پاکوالی د زړه راځي. د طهارت د زړه ته خو انسان محتاج دی، بلکې عام خلکو ته زیات محتاج دي په نسبت د صحابو باندې. ته وروسته اطهر ته وګورې، اطهر لقلوبکم وقلوبهن. ته دې علت نه ما سره کې ته دا خبره فهم کړې چې په دې مخکیني حکم کې تعمیم دی، په مخکیني حکم کې. بل مثال ګوره: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. ګوره په دې ځای کې اهل البیت راغلی دی. اهل البیت لفظ د اهل البیت د دې اطلاق په لغت عربی کې د نبي صلی الله علیه وسلم بیانو باندې کېږي او په خلکو باندې هم کېږي چې حالانکې هر انسان خپلوان نسوي. ولیکن مراد د اهل بیت نه په دې آیات کې د نبي صلی الله علیه وسلم بیان صرف مراد دی. او په هغې باندې دلیل څه شی دی؟ دلیل په دې باندې د دې آیات د مخکیني خطابات دي چې خطاب اصل کې چا د شعر امهات المؤمنین ته هلته خطاب شوی، هغوی ته خطاب شوی. دویم دا دی چې وروسته الله فرمایي واذکر ما یتلی فی بیوتکن فی بیوتکن. د الله د نبي سره څوک په کورونو کې اوسېدي؟ خپلې بیبیانې، هغوی ورسره اوسېدي. لکه د نبي اسلام سره خو نور څوک خپلوان نه اوسېده، خپلې ښځې او بیبیانې ورسره اوسېدلې. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د اهل بیت نه مراد په دې ځای کې ازواج مطهرات دي رضی الله عنهن.
سیاق و سباق کی بنظر کې آلته به تو معنا مراد راښکاره کوي بیا د دې د وجې نه قرآن کریم د تفسیر دپاره وایي تیز نظر پکار دی دقت الفهم پکار دی دقیق فهم اوس خو شی نوټونو ته ووتو او د خلکو نظر په هغې لګي بس هغه دقت د پام دې شیزونو ختم کړی دی بالکل ستا خاطر به تیز برابر به نور شیزونه به کې نه پراته دا خو مثال موږ د هغې دپاره ذکر کړو چې قرآن کریم تفسیر په قرآن کریم باندې شوی بس امثله ذکر کوو د هغې دپاره چې تفسیر د قرآن کریم د نبي اسلام په حدیثو باندې شوی هسې مثال په طور څو امثله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سورة انعام باسی ظلم نه څه مراد دی ظلم مراد شرک مراد دی دا حدیث کې راغلی دی ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم د سبع المثاني تفسیر 50 سره شوی دی په سورة الفاتحه سره په حدیث سعید بن المعلا کې راغلی دی الحمد لله رب العالمين هن السبع المثاني والقرآن العظيم اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت را نږدې شو سپوږمۍ چې کوم نه وچاودله په حدیث عبدالله بن مسعود کې راغلی چې موږ د الله د نبي سره وو او په هغه زمانه کې سپوږمۍ الله چولې وه او وروسته به چې کوم دی په قیامت ته نږدې هم شوي دارنګې فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا فسوف یحاسب حسابا یسیرا ګور د حساب یسیر تفسیر په عرض سره راغلی فارض سره نفس پیش کول ولی ومن نوقش الحساب نو هلک د چا سره چې مناقشه وشو نو خو هلاک شو اور چې صحابو تفسیر کړی او تابعین نو خو تفسیرون ته ډک خاص کر زاد المسیر چې ډېر اقوال الله جمع کوي هغه بیا ګور هلته بیا بل فصل له انواع بیان رسول علیه الصلاۃ والسلام نبی سم چې کوم بیان کړي هغه انواع او اقسام نبی سم په کومه طریقه باندې بیان کړي قرآن کریم تفسیر نبی سم په څو طریقو باندې کړي هغه اقسام سری اول بیان نفس الوحی بظهوره علی لسانه علیه الصلاۃ والسلام نفس وحی د نبی اسلام په جواب باندې راښکاره شي وحی مخکې پټه وه د نبی اسلام په جواب باندې راښکاره شوه بدام د وحی بیان دی که نه د وحی بیان دی دویم د قرآن کریم د معنا او دارنګې بیان د معنا د قرآن کریم او تفسیر هغه چاته چې کم کسان به دې ته محتاج وو لکه نبي سم د ظلم تفسیرو په شرک سره کړی د حساب یسیر تفسیر کړی په عرض سره د خیط اسود او ابیض تفسیر کړی په بیاض النهار او په سواد الليل سره دانګې رآو نظرة اخرى عند سدرة المنتهى تفسیر کړی په جبریل سره او یاتي بعض آیات ربک د دې تفسیر کړي په طلوع الشمس سره نور بر مغرب نه راوخیږي او د شجرې طیبه تفسیر کړي په نخل او په کجوري سره دریم قسم بیان څه شری بیان بالفعل نبی سم قرآن کریم بیان په خپل فعل سره کړی سائل لاغه ته پوښیو کو منځونو په باره کې او هغه اوقات ته نبی سم په خپل فعل باندې بیان کړ سلورم قسم داره د الله د نبی نه د احکام مبارک ته پوه شي په قرآن کریم کې نو هغه بیان په قرآن کریم کې راغی ولی ته پوز د الله د نبی نه وشو او بیا هغه د وینه قرآن کریم راغی او د الله نبی بیان کو دام تفسیر د الله د نبی شو لکه ته پوز شو چې یو انسان خپل خدای تهمتي کې راغی بس وکوي قرآن کریم لعانو کمرا ولې غرو اور هغه نه ظاهر وس نه زیهار وکم الله د نبی نه تفوس شوی او نبی سم بیان په وحی سره کړی
اگر که دغه وحی قرآن نه دی خو بیان یې په وحی سره وکړو په حدیث سره وکړو دې ته بیان د رسول ویلی کېږي الله د نبي نه تپوس وشي یو انسان احرام یې تړلی جوبې اغوستې ده او بلکل پکې خوشبویانې ورته ولیدي وحی راله در یوباسي اثر د خلوق ته وینځي او شپږم قسم دا دی چې نبي اسلام بیان د احکامو کې په سنت سره ابتداءً چا دې سوال هم نه دی کړی ابتداءً بیان د احکامو کې لکه لحوم د همور دی به هغوی حرام کړه په موږ ټولو باندې متعه حرامه کړې ده سوید د مدینې حرام کړی نکاح د ښځې په عمي او په خالې باندې نکاح المرء علی امته و خالتها دی حرام کړي دي وامثال ذلک اووم قسم بیان دا دی ګوره د نبي اسلام په مخ کې خلکو یو کار کړی دی نبي اسلام په هغې باندې چپ پاتې شوی دی دا هم بیان دی یا د الله نبي ته پته ده چې او خلک دا کار کوي څه یې ورته نه دي ویلي دا ټول اقسام د بیان دي دې ته ویل کېږي سنت تقریري یا بیان په عفو سره نبي اسلام د یو شي د تحریم نه چپ پاتې شوی دی په جبې سره په هغې کې اجازه نه ده ورکړې خو لیکن چپ دې پاتې شوی دی دا چپ پاتې کېدل دا هم دلیل دی لپاره د جواز نام قسم بیان دا دی چې قرآن کریم د یو شي د ایجاب حکم ولګوي یا د تحریم حکم ولګوي یا د هغې د اباحت حکم ولګوي اور د هغې حکم لپاره څه شرایط دي څه موانع وي څه قیودات دي څه اوقات مخصوصه وي څه احوال یا اوصاف وي قرآن کریم او رب العالمین په خپل نبی باندې حواله ورکړي چې دا په حدیثو کې وګورئ لکه ګوره واحل لکم ما وراء ذلکم ستاسو لپاره د دې نه ما سوا ښځې حلالې شوي دي خو لیکن وضاحل موقوف دی په شروطو د نکاح باندې چې د نکاح کوم شرطونه دي او چې کوم موانع د نکاح منتفي شي او اهلیت د محل دا ټول احادیثو بیان کړي دا تقریبا 9 انواع د بیان د رسول دی علیه الصلاۃ والسلام بل ویشتم فصل له التفسیر بالروايه والتفسیر بالدرايات تفسیر چې کوم نه په دوه قسمه یو تفسیر بالروايات او بل تفسیر بالدرايات تفسیر بالروايات چې کوم نه هغه مخکې ذکر شو چې تفسیر د قران کریم په قران سره او د نبی سم په حدیث سره او دانګي په اقوال له صحابه سره او دانګي په اقوال له تابعین سره اور ارج تفسیر بالدرايات ته دا هغه تفسیر دی چې د اصل کې په اجتهاد سره وګوره هر سړی مجتهد نشي ګرځېدی چې سړی په قرآن کریم کې د ځان اجتهادات کوي د ځان ایو په خپل باندې مسه کوله جرابي پیم نه موضوع پیم نه وایي قرآن کریم کې الله فرمایي څنګه آیت ده پمسو به وجوهکم بیا وروسته ارجل ذکر شي وارجلکم مسوي په دې مسه کوه یو خو دې اجتهاد ده دا اجتهاد خو سره نه چره دې ته لیکي اجتهاد د علمي تفسیر بالدرايات هغه چې په اجتهاد سره هغه اجتهاد چې مبني وي په اصول صحیحو باندې په قواعد سلیمه باندې چې کوم قواعد دا غیر پر کې خوذل شي وي او دې تفسیر بالرأي وایي تفسیر بالرأي ولیکن رای چې کوم نه دوه قسمه یو رای محمود ده او بل چې کوم رای مذموم ده رای محمود او دارنګ رای مذموم دا تفسیر دوه قسمه یو تفسیر بالروایات او بل تفسیر بالدرايات وګوره په تفسیر بالروایات کې تاسو دا 202 صفحه راوړئ دې کې لکشن کلام اشتره دې کې تفصیل ده تفسیر بالروایات 202 صفحه په تفسیر بالروایات کې او د تفسیر بالمعصور وایي په دې کې اختلاف راځي یو سواری یو شرمانه ذکر کړي بل شرمانه ذکر کړي او دا اختلاف په درې قسمه دی
یو هغه چې اختلاف په لفظ کې او اختلاف په معنا کې نه اختلاف په لفظ کې شته او اختلاف په معنا کې نشته بس دا خو بیا ستا موزیر نه دی دې خو هیڅ مثال دی چې د دوه کسانو جګړه وه یو دا شپېته دي بل وي دا درې شلي دي بل پکې دا وایي دا ستون دي یو به پسې ډانګي راغېستي بل کس هغه شی که د الله بندګانو درې شلې شپېته ستون چې کوم دی یو شی به نو کله داسې چې الفاظ مختلفي الفاظ ولیکن هغې معنا مقصد صحیح یوي لکه ګور د هغې مثال څه شی دی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه عبدالله بن عباس څه وایي ګوره امره الله حکم کړی دی امره مجاهد څه فرمایي وصوه وصیت یې کړی دی ربیع بن انس ته فرمایي وجبه اوس به ته حیرانېږې نه چې که تفسیرونه خپل منځ کې اختلاف یو وایي امره بل وایي وصوه بل وایي وجبه ته ټوله شپه په دې باندې روڼ کړي چې دې کې اختلاف دی اوس تطبیق راویسته غواړي شپه په دې باندې نه روڼ کړې دا تفسیرات دي خو دې معنا سره یوه ده معنا یوه ده دې ته اختلاف په لفظ کې وایي د آیات په معنا کې څه نقصان نه پرې بارسي دا خبره ذهن کې کېره دویم قسم دار ګوره دویم قسم اختلاف په لفظ کې هم دی اختلاف په معنا کې هم دی ولیکن آیات احتمال له دوه معناګانو لري ولې په منځ کې تضاد نشته اختلاف په لفظ معنا دوانو کې لري ولیکن منځ کې تضاد نشته تو هر یو واغستی شي دغه یو مثال ګوره واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين دا کوم یو سړی دی چې د الله د آیاتونو نه وتی او شیطان پسې ورپسې شو ګمراه شو ابن مسعود فرمایي چې دا یو سړی و د بني اسرائیل نه عبدالله بن عباس فرمایي چې دا د یمن ول نه یو سړی و څوک وایي دا د اهل البلخان و اوس دې کې اختلاف نشته دا ټول صحیح کېدی شي که د بني اسرائیل نه ذکر شوی نو علا وجه تمثیل ذکر شوی دی هغې ته هم دا حکم شاملېږي که د یمن وال نه چا ذکر کړی دی نو بس صحیح شو هغې ته هم شاملېږي دا آیات د ټول احتمال لري بلکې په دې امت کې چې یو سړی قرآن کریم نه وځي او دا صفات پکې راشي نو دا آیات هغه ته هم شاملېږي دریم قسم هغه چې اختلاف په لفظ کې اختلاف په معنا کې وي ولیکن پر دوه معناګانو کې تضادي تو په آنی واحده کې دوه نشه اخیسته تضاد پکې لږ ګوره انما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم غير باغ ولا عاد د دې سمانه شو عبد الله بن عباس فرمایي غير باغ في الميت ولا عاد من اکل باغین نه په میته کې تجاوز نه کوي په چا چې څوک دا خوري په بل ملګریم تجاوز نه کوي یو خدا شو دویم تفسیر چې حدیث ذکر کړی دی غیر خارجین علی الامام ولا عاصن بسفری هغه دی مردار ته چې څوک محتاج شي هغه څوک خوړی شي چې تخلیبۃ المسلمین نه بغاوت نه کړي او د ګناه لپاره صبر نه کوي که یو سړی د ګناه لپاره صبر کوي یا د خلیفه نه بغاوت کړی او روان دی او په لاره کې مردار ته محتاج هغه خوراک نشي کولی چې حدیث تفسیر کړی نو اوس ګوره په دوه تفسیرونو کې بالکل تضاد دی او په دې کې اول تفسیر راجح دی اوس دغه په آیات کې په دویم تفسیر باندې هیڅ دلیل نشته دی ځکه مقصد د آیات څه شی دی ضرورت د پکول ضرورت پکړه تا ته راځي چې ته په امام باندې خروج وکې یا ته د حرام د پاره سفر کې مسلمان خو یې کنه کافر خو سره نه دی په دې سفر کې سره خوراک کولای شي په ګناه باندې خو مرګ نشته نو چې ته په د اتوام حرام کې تا خو مړ کو نو اوس سزا مو صحیح او تا مړ نو دا هغه دوی عبد الله بن عباس تفسیر دلته صحیح دی دویم تفسیر پرې ځکه چې کوم نه دا وایي صحیح نه دی دا مرجوح دی تفسیر بالمعصور دغه پر درې اقسام ذهن کې کېره چې تفسیر بالدرایات ته وګوره دا به مبني په اصول سیو باندې په قواعد سلیمه باندې
او دې تفسیر بالرای هم وایي، خو لیکن کم تفسیر چې په قواعد بناوي نو هغې ته دې ته رای محمود وایي او دې تفسیر بالاجتهاد وایي. او چې د چا په ذهن کې څه راځي واقع وایي او دارنګې علم ورسره نه او په اصولو د عربو باندې نه پوهېږي، د تفسیر چې کوم اصول دي دا بیا ګناه ده. اور دې مبارک هغه حدیث راغلی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. اور نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ. چا چې په قرآن کریم کې په خپل رائے سره بیان وکړو دا ورسېدو بیا هم خطا دی. قرطبي رحمه الله دا حدیث دو تفسیر ذکر کړي دي. یو دا معنی ذکر کړي، دو مقصد دي. د قرآن کریم په مشکلاتو کې چا داسې قول وکړو چې هغه صحابو نه معلوم نه دی، د تابعین نه معلوم نه دی، سره به یو تفسیر نه دی کړی، سره یې ځان نه کوي، بس دا د الله غضب ته وړاندې شوی دی. دویم دا دی سړی په قرآن کریم کې وایي تفسیر کوي، قرآن کریم کې قول کوي او هغه ته ښه پته ده چې حق بل څیز دی، دا حق نه دی، دا هم ګناهګار دی، دا هم د الله څخه ته وړاندې دی. دې دواړو ته تفسیر بالرای ویل کېږي چې انسان ته حق معلوم وي او هغه حق نه راخلي، یا انسان په لاعلمۍ سره لګیایي نو دا هم تفسیر بالرای دی. په دواړو صورتونو کې دا سړی ګناهګار دی. بیا تفسیر بالرای منقسم دی دوه اقسام ته، یو تفسیر محمود دی، بل تفسیر مذموم دی. تفسیر محمود او دانګې تفسیر مذموم. تفسیر محمود هغه دی چې هغې مفسر په قوانین د لغت باندې عالمي، په اسالیبو د عربو باندې عالمي، په قانون د شریعت باندې عالمي. مضموم تفسیر هغه دی چې هغه په خواهش باندې بناوي. لکه د هغې مثال به داسې یوم ندعو کل اناس بامامهم، د چا معنی ذکر کړې ده. په قیامت کې به موږ دا خلک رابولو د موریانو په نومونو باندې، ودات معنی دار د مور نوم به ورته یادولی شوی. وایي دلیل څه شی دی؟ وایي دلیل دا دی ګوره چې د امام جمع د ده. مور ته وایي نه امام میندو ته وایي. دا تفسیر چا کړی لکه چې امام جمع د ده. لغت عربي نه دي خبر نه انکار کوي، ځکه د جمع چې کوم نه امهات راځي. حرمت علیکم امهاتکم، الله فرمایي په تاسو باندې ستاسو امهات حرام دي. او د جمع چې کوم دی امام نه راځي بلکې امهات راځي. نو د جمع امام راتک دا فاسد دی، لغتن هم شرعن، لغتن هم فاسد دی او شرعن هم سری فاسد دی. دا ځانه تفسیر شو. بلکې مراد د امام نه نبی دی چې امت پسې ورپسې یا عمل نامه مراد ده. عمل نامه څنګه مراد ده؟ وروسته الله فرمایي فمن اوتی کتابه بیمینه، چا چې عمل نامه په ښي لاس باندې ورکړی شوه. ګوره امام لفظ راغی په دې کې اوس اجمال و، مخکې ذکر شي وروسته وګوره فمن اوتی کتابه بیمینه، الله کتاب ذکر کړی. نو معلومه شو چې مراد د امام نه څه شی عمل نامه مراد ده. فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. بیا په تفسیر بالدرایت کې چې کوم تفسیر په اجتهاد باندې بناوي، په اجتهاد باندې په دې کې دوه اقوال دي. یو قول دا چې تفسیر بالرای جایز نه دی، ځکه تفسیر موقوف دی په سماع باندې، سماع. دویم قول دا چې نه تفسیر بالرای ان تفسیر بالاجتهاد، دا معنا چې کوم سړی کې اهل د اجتهاد وي، د انسان عبور په لغت عربی باندې حاصلي، قرآن کریم په قوانینو باندې، نو دا بیا تفسیر کولی شي. او دا جمهور علماء مسلک دی. او دلیل د هغې لپاره دا دی الله فرمایي ولعلهم یتفکرون، چې دوی فکر وکړي. نو فکر هم دغه دی که نه، لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، تدبر تذکرو. د دې نه معلومیږي چې تفسیر بالاجتهاد کولی شي انسان چې کله انسان اهل د دې وي. دلته یو دریم قسم تفسیر چې هغې ته ویل کېږي تفسیر اشاري، تفسیر بالاشارات. او دا روح المانی په خپل تفسیر کې ذکر کوي، فرمایي ومن الاشارات، د دې آیتونو اشاراتونه دا دي
تفسیر بالاشارات چاته ویل کی مفسر په آیات کې یو معنی راوالي چې دا معنی ظاهر د آیات نه وي ولیکن آیات کریمه د معنی احتمال لري ظاهر د آیات نه لیکن آیات کریمه نفس احتمال لري دا تفسیر وای الله بعضی بندگان من را کولاوي هر چاره نه ورګي لکه دغه مثال بداسي اذا جاء نصر الله والفتح کله چې الله امداد راشي او فتح راشي عبد الله بن عباس ته تفسیر کړی وای دا د دین مراد چې کوم دی الله خپل نبی ته دا غوی په نیټه او په اجل باندې خبرداري ورکړي عمر ته تاسو غوړی آیات مبارکه ته پکې څه وای هغه وی ممزه اجل ته مراد د نبی اسلام عمر فرمایي چې دا معنی زمام مقصود و د تفسیر بل اشارات ویل کی وسپری تفسیر کې اقوال دي چې دا تفسیر جایز دی او کنه بعض علماء دا تفسیر جایز کوي بعض منع کوي او بعض وایي چې ګوره دا بالکل کمال ایمان دی او دا نفس پیژندل دي خالص پیژندل او څوک وایي دا گمراهی ده وایي خو لیکن کم خلک چې جایز کوي نو هغوی د دې تفسیر لپاره څه شروط ذکر کوي تفسیر بالاشارات هغې لپاره شرطونه ذکر کیږي اول شرط عدم التنافي مع المعنى الظاهري في النظم الكريم د دې معنی بالاشاره د دې معنی پات په دا ظاهري معنی سره په قران کریم کې نه ته قران کریم چې کوم ظاهر دی هغه سره به دا باطن منافات نه ساتي یو شرط دویم شرط دار دا کم کس یا تفسیر کوي نو داغه به دا داوم نه کوي چې صرف دا معنی مراد ده او بل معنی مراد نه را تداوم نه کوي بل تعویل بالکل بعید نه چې لپاره دغه احتمال نه لري لکه باطنیه وی تفسیر کړي او ورث سليمان او داوود مانسه کوي ګورا وای سليمان مراد چې کوم نه علي رضی الله عنه دی داوود علیہ السلام مراد نبی علیه الصلاه والسلام دی نو علي رضی الله عنه ته غون علم د نبی سلام نه په میراث کې پاتې شوی او نور صحابه چې کوم نه گمراه دي در شیعاګان تفسیر دی دا خو بالکل قران کریم نه خلاف دی او د شرع نه سره خلاف دا تفسیر د شیعاګانو دی د شیعاګانو اشارات او کافران او تفسیر له اعتبار نشته سرورم قسم دار چې ګوره د دې تفسیر د لپاره بس معارض شرعي او معارض عقلي بنئ پنځم شرط دار چې بڑی تفسیر کې به تشویش د خلکو په افهام باندې نه دې تفسیر بل اشارات باندې کې چې خلکو په افهام باندې ته تشویش وګورځي بل پیدا استنباط او استدلال په تفسیر کې دا جایز دی خو په اصول شرطونو باندې استنباط او استدلال په تفسیر کې جایز دی خو لیکن په اصول شرطونو باندې اول شرط دا چې مستنبط په عالم په قران کریم باندې ولیکي وسړی په قران کریم باندې عالم نه نو کې دې شي ځان نه تفسیر وکړي دویم شرط دا چې دا مستنبط په سنت باندې پوهیږي اسنه چې دې تفسیر ونه کې په سنت باندې چې هغه قران کریم سره په حدیث په اجتهاد باندې چې هغه سنت سره معارضي دریم شرط دا چې دا مستنبط په عالمي په لغت د عربو باندې په لغت د عربو باندې به عالمي سلورم شرط دا چې دا به د اجتهاد چې کوم اسباب دي کوم ادوات دي هغه باندې به عالمي پنځم شرط دا چې دا به عالمي د الله په توحید باندې توحید ربوبیت الوهیت توحید الاسماء والصفات بعض علما فرمایي چې دې شرطونو سره بر شرط دار چې دا سړی به عالمي په احوال د عربو باندې او په احوال د مشرکانو باندې او بعضی فرمایي چې سړی به عالمي په چا باندې عالمي د نبی سم په سیرت باندې به عالمي او دانګ اجتهاد د صحابه او تابعین هغه باندې عالمي یعنی خا د نبی سم په سیرت باندې عالمي هغه به علم لري وذكر صحابه چې کوم اجتهاد وکي صحابه
او دانګې تابعین چې کوم اجتهاد وکړي د هغوی اجتهاد به قبولي او دومره خبره ده که چېرته د هغوی اجتهاد دا مخالف و بیا به رد کولی شي. لکه د هغې مثال دا دی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. امام مجاهد رحمه الله ذکر کړي و چې مراد دا مقام محمود د څه شی دی؟ د نبي سم کېنول په عرش باندې الله به رضا په خپل عرش باندې کېني. دا تفسیر اوس علماء رد کړی دی. ولې؟ مراد د مقام محمود نه شفاعت عظما دی ورځ د قیامت کې. بل بازار تفسیر د قرآن کریم په درې قسمه دی. اول قسم هغه دی چې ګوره رب العالمین خپل هیڅ مخلوق ته نه دی ښودلی، هیڅ مخلوق ته، بس هغه د الله د ذات سره وي، د الله د نفس سره هیڅ چاته نه دی ښودلی. لکه د الله د اسماء او حقایق، د الله د صفات او حقایقو، د الله اسماء او صفات په قرآن کریم کې راغلي دي. د قرآن کریم یې سره که نه خو د دې حقایق خو بندګانو ته نه دي ښودلي. نو په دې کې به ځان نه کلام نه کوي چې د الله په اسماو کې او په حقایقو کې کلام کوي. دویم دا دی چې رب العالمین خپل نبي ته چې کوم دی ښودلي وي اسرار د کتاب ښودلي وته وي او خپل نبي پې خاص کړی، نو بل څوک په دې کې چې کوم دی کلام نه کوي. نو بعض علماء ذکر کړي دي چې د اوائل د سورو د دې قسم نه دي. د حروف مقطعات وایي د دې په معنا باندې پیغمبر پوهیږي علیه الصلاة والسلام، او پیغمبر په دې باندې خاص کړی شوی دی، خو نور چاته د دې ګنجایش نشته دی. ولکه دې کې راجح قول دا دی چې مقطعات در اول قسم نه دي. حروف مقطعات په مقصد الله پوهیږي. دریم قسم هغه علوم دي چې الله خپل نبي ته ښودلي او نبي ته حکم کړی هغې په تعلیم باندې. دا بیا دوه قسمه دی. یو قسم هغه دی چې په هغې کې کلام جایز نه دی مګر په طریقې د سمع باندې، لکه اسباب د نزول شو، ناسخ او منسوخ، قرات، قصص د امم او کم شیدونه چې مخکې واقع کېږي. دویم قسم هغه دی چې هغه په طریقې د نظر او په طریقې د استنباط باندې راغېستلی شي. او دا بیا دوه قسمه دی. یو قسم هغه چې هغې په جواز کې اختلاف چې هغه تعویل د متشابهاتو دی. دویم قسم هغه دی چې په هغې کې اتفاق دی چې هغه استنباط د احکامو دی، په هغې کې اتفاق دی. د دې نه ما سوا چې کم تفسیر د هغې د تفسیر بالرای ویلی کېږي او تفسیر بالرای چې کوم دی دا مضموم دی، د دې نه منع راغلی ده. په تفسیر بالرای کې تقریبا 15 اقسام جوړېږي، 5 انواع. اول انسان عالم نه ورځانه تفسیر کوي، دا تفسیر ناروا دی. تفسیر د هغه متشابهاتو چې په هغې صرف الله پوهېږي هغې تفسیر هم ناروا دی. تفسیر بالرای دی. داسې تفسیر کول چې په هغې سره انسان د یو خپل مذهبي فاسد اثبات کوي چې مذهب اصل وګرځوي، تفسیر د هغې لپاره تابع وګرځوي، خپل مذهب ته چې کوم دی نه هر څه راکاږي. که حدیث د مذهب خلاف وي نو بس حدیث غورځوي او کمزور او موضوعي روایت د خپل مذهب دپاره صحیح کوي. بل تفسیر کول دی په دې خبره باندې چې مراد د الله هم دا دی. انسان بالکل وایي چې بالکل د الله مراد دی، هېڅ دلیل د انسان سره نه وي، دا هم تفسیر بالرای دی. بل تفسیر بالاستحسان والاحوا والتقلید، بس انسان یو تقلیدي تفسیر کوي او په خپل خواهش باندې یو تفسیر کوي، دا هم تفسیر بالرای ده. دا ټول داخلي کې په تفسیر بالرای ده. په دې کې یو بل مبحث هم شته، 195 صفحه راواړه. ګوره مناهج د تفسیر دا د مخکې سره کې متعلق دی. د تفسیر منهج سره اول التفسیر بالمعصور من القرآن والاحادیث، تفسیر تو وکي په هغه شی باندې چې کوم نقلی منقولی قرآن کریم نو دارنګي د نبی سم د حدیثونه،
او دې ته ویل کېږي تفسیر نقلي. که داس تفسیر ابن جریر کوي، ابن کثیر کوي، دوری منصور د سیوطي. بل تفسیر تو کې په احکام باندې تفسیر چې کنه بل احکام کې تفسیر بل احکام. نو قرطبی دا تفسیر کې احکام ذکر کې احکام قرآن د جساس. تفسیر بالفصاحت والبلاغت، امور د علوم د فصاحت او د بلاغت ذکر کول، لکه تفسیر زمخشری شو. تفسیر بالمعقول و بیان الحکم، حکمتونه ذکر کول. او دې ته ویل کېږي التفسیر بالتدبر، لکه تفسیر کبیر د رازی او تفسیر سراج المنیر. التفسیر بالتناسب والربط، چې تاسو مناسبتونه ذکر کړئ، ربطونه ذکر کړئ، لکه تفسیر د نظم الدرر. بل تفسیر چې کوم دی نو هغه څه شری به بیان المفردات، بیان د مفرداتو کې، لکه مفردات د امام راغب، معانی القرآن د اخفش، تفسیر جلالین مدارک، دا مفردات القرآن ذکر کړئ. بل جمع اقوال اهل العلم فی تفسیر المفردات، په تفسیر د مفرداتو کې د علماء او اقوال لا جمع کول. دس تفسیر پلان کې دا وایي، پلان کې دا وایي، پلان کې دا وایي. دا کار څوک کې زاد المسیر د ابن الجوزی. بل مختلف تاویلات ذکر کول، مختلف توجیهات، لکه تاویلات د ماتوریدی او دارنګه روح المانی. تفسیر مشکل القرآن، د قرآن کریم چې کوم مشکلات تر هغې تفسیر، لکه تفسیر ابن قتیبه، مشکلات القرآن د ابن العز ابن عبد السلام. جمع القراءات، په یو ځای کې ډېر قرأتونه را جمع کول، چې په دې کې دا قرأت دی، په دې کې دا هم دی. دا الدر منصور او تفسیر بیضاوی. او بل اعراب القرآن، قرآن کریم کې چې کوم نحوی تراکیب هغه ذکر کول، لکه بحر محیط ابو حیان او کتاب د اعراب القرآن. 12 قسم داسې تفسیر کول چې دا ارسه پکې راجم شي، ارسه دا ټول امور پکې راجم شي. تفسیر خازین دا کار کوي، بحر محیط دا کار کوي، او دانګ روح المانی دا کار کوي. بس دا دوی دا ارسیز راجمه کوي. دا د تفسیر 12 منهجونه شو، 12 منهج. بل فصل له نهشتم، هغه کوم تفسیرونه دي چې هغه تفسیر بالمعصور کوي، تفسیر بالدرایات کوي، او تفسیر بالاشارات کوي. کوم تفسیرونه دي؟ نو بس دا واور به ځان نواله کیسه غواړي د غاړې بوز ورډک به راوړل. دا ځکه وس دلته دا تفسیر کې دا سيزونه ذکر دي، کې دا ذکر دي، کې دا ذکر دي. اول هغه تفسیرونه چې هغه تفسیر بالمعصور کوي، یعنی ګوره نقلیات راوړي. دا کوم تفسیرونه دي؟ تفسیر جامع البیان، جامع البیان په تفسیر القرآن طبری. بحر العلوم د سمرقندی، الکشف والبیان د ثعلبی، معالم التنزیل د بغوی، المحرر الوجیز دا مشهور دی په تفسیر د ابن عطیه باندې او ابن کثیر، او الجواهر الحسان په تفسیر القرآن د ثعلبی، الدر المنصور د سیوطی. دا به کې مشهور تفسیرونه دي. په تفاسیر کې هم ځان سره یو مشهور تفسیر ساتي، ټول خصوص نشي کتل، او بس یو ماخذ به ګوري. اصل غالبا بیا د تفسیرونه یو بل سره یو شان، او کم تفسیرونه چې مشهور بالدرایات دي، بالدرایات یعنی تفسیر بالاجتهاد په ذکر کیږي. مفاتيح الغیب للرازی، تفسیر کبیر، دا تفسیر بالدرایات ده، بس دا اجتهادات ذکر کوي. تفسیر بیضاوی، تفسیر خازن، نصفی، نسابوری، ابو سعود، بحر محیط، روح المانی، شربینی، جلالین. او کم تفسیرونه چې په آیات الاحکام کې مشهور دي، تو قرآن کریم احکام ذکر کوي. اب کم دی ګوري، تفسیر جساس،
احکام القرآن د علي بن محمد الطبري الشافعي، الإكليل في إثبات التنزيل د سیوطي، احکام القرآن د ابن العربي. یو ابن عربي دا کافر دی، یو ابن العربي دی په الف لام سره ا مسلمان دی. الف لام چې ته کې کافر دی سره ابن هغه خو دغه حلولي عقیده وحدت الوجود و او ورته بدعتي الامام دی اصل دی په کافر په روانه شي. دې کې وخت خیال کې چې الف لام ته کول لري نه کې ابن عربي چې شي سره کافر دی، ابن العربي بیا څه مسلمان. او بل تفسیر قرطبي، بل کنز العرفان، بل الثمرات اليانعه چې دا مشهور دی په تفسیر زیدی باندې. او چې کوم تفسیر بالاشارات کوي، تفسیر بالاشارات نو کم دی ګوره تفسیر القرآن الكريم چې دا مشهور دی په تفسیر تستری باندې، التستری. حقائق التفسیر چې دا مشهور دی په تفسیر سلمی باندې. الکشف والبیان چې دا مشهور دی په تفسیر نسابوری باندې. او دانګي تفسیر ابن العربي د محي الدين ابن العربي، تفسیر ابن العربي ریپلان ته لري شعر به ولي کوي. او بل روح المعانی چې کوم مشهور دی په تفسیر د آلوسی باندې. بس دا تفسیرونه دي، څوک بالروایت کوي، څوک بالدرایت کوي، څوک بالاشارات، او څوک پکې راټول جمع کوي. چا زور زیات جوړ جمع کوي، او چا چې د مشرکمي موتونه یو بس تختی بس غوایي څوک نه جمع کوي. وز درشم فصل درشم دا درشم دی په ارتباط د سور او د آیاتونو کې. ارتباط د سور او د آیاتونو، د سورتونو او د آیاتونو په منځ کې ربطونه وایي. الګ دې سورت رب د ما قبل سردار د دې آیات رب د ما قبل سردار. وګوره مناسبت دا یو علمي شریفه ده، په دې باندې انسان او د عالم پته لګي. امام رازی رحمه الله ذکر کړی دی اکثر لطائف القرآن مودعا فی الترتیبات والروابط. اکثر لطائف د قرآن کریم دا کې خودل شوی په ترتیبات او روابطو کې. بعض ائمه ذکر کړی دي من محاسن الکلام، د کلام د محاسن نداره ایور تبت بعض ببعض چې دیو بل سره وتړل شي دیو بل سره لعل يكون منقطعا چې منقطع نشي جرته. قرآن کریم کې الله فرمایي ولقد وصلنا لهم القول، موږ دوی ته دا وینا چې کنه موصولا ذکر کړل په وسره. قرآن کریم کوئی بے ربط کتاب نه ده، بے ربط. قرآن کریم پایاتونو کې ربط ده. ابو بکر ابن العربي ذکر کړی دی ارتباط آی القرآن بعض ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسق المعاني منتظمة المباني علم عظيم. تو قرآن کریم د آیاتونو تړون د یو بل سره تر دې پورې دا په شان دی کلمې شي، دا یو لوی علم دی. او په دې کې علماء ډېر کتابونه لیکلي، ډېر کتابونه. یو ترتیب سور القرآن دا د ابو جعفر ابن زبیر چې دا د ابو حیان استاد دی. د په دې کې یو کتاب لیکل ترتیب سور القرآن، نظم الدرر فی تناسب الآی والسور د برهان الدین البقاعی، اسرار التنزیل وتناسق الدرر فی تناسب السور. دا دوان چې کوم دی دا سیوطي، د سیوطي او دانګ د امام فخر الدین رازی کتابونه دي. او په دې کې شیخ عبدالسلام رحمه الله یو کتاب لیکل دی سمت الدرر في ربط الآيات والسور، الدرر المنظومات في ربط السور والآيات. دا کتاب اواجی ترتخاو یو ترتیب د آیاتونو یو بل ترتیب د سورتونو دی. نو ارجی ترتیب د سورو دی. نو په دې کې اقوال دي. یو قول لا چې ګوره دا توقیفي دی بلا استثناء.
دا توقیفي دی او کنا په اجتهاد د صحابو سره دی او کنا توقیفي دی او سیب صورت انفال او برات مستثنا دي. بعض علماء ذکر کړل چې دا توقیفي دی. خو لیکن په دې مسله کې الیکشن تفصیلی شته ده په دې ربط کې. تاسو د 194 صفحه راوړئ وروسته لاړ شئ. شیخ عثیمین رحمه الله یو خپل باز لیکلی دی په خپل تفسیر الکنز الثمین کې. یو ناشنا تفسیر دی. هغه ذکر کړی دی چې ګوره دا ترتیب د قرآن کریم په 3 قسمه دی. اول قسم څه شی دی؟ ترتیب د کلماتو. د قرآن کریم کلمات له ترتیب ورکول په دې شان سره چې هر کلمه په خپل ځای باندې. دا ترتیب خو ثابت دی په نص سره او په اجماع سره. په دې کې خو هیڅ خلاف نه راکړي. او په دې کې به ترتیبي کول دا بالکل حرام دي. ګوره الحمدلله رب العالمین نو ته به داسې نه وایې چې لله الحمد، داسې به نه وایې، بلکې الحمد و مخکې و لله به وروسته لله الحمد به نه وایې. دا بې ترتیبي دا څه دا ناروا ده. دویم ترتیب د آیاتونو دی. ترتیب د آیاتونو چې هر آیات د صورت نه په خپل ځای باندې دا هم ثابت دی په نص باندې او په اجماع باندې. بنا بر قول راجح دا لازم دی. د دې مخالفت حرام دی. وګوره مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تو مالک یوم الدین په الرحمن الرحیم باندې نه مخکې کې، دا به نه مخکې کې. هغه په دلیل دي چې وګوره په صحیح بخاری کې راغلی دی عبدالله بن زبیر د عثمان بن عفان ته وویل چې ګوره والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا وصیة لازواج متاع الی الحول غیر اخراج. ته وګوره دا څه شی دا منسوخ دی کنه. دا منسوخ دا وروسته لیکل شوی دی. او هغه ناسخ چې کوم کې څلور میاشتې ذکر دي والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرا. دا مخکې دی او هغه منسوخ وروسته دی. داسې کول پکار دی چې موږ دا منسوخ را مخکې کړو، د ناسخ څخه وروسته ولیکو. او دا مشوره ورکړه. هغه ورته وویل چې نه. عثمان ورته وویل یا ابن اخي لا اغیر شیئا منه من مکاني. زه بالکل خپل ځای نه بدلوم نه. زموږ کار خو نه دی چې موږ خپل ځای نه بدلو. دې نه معلومیږي چې دا څه توقیفي دی. دارنګې امام احمد رحم الله، ابو داود، نسائی، ترمذی د حدیث د عثمان ذکر کړل چې نبی سلام په هغو صورتونو راتله. نو کله په چې په هغه باندې یو صورت راغی باید کاتب بیا راوبلو، هغه ته وویل دا آیات په دې ځای کې کېده، دا په دې ځای کې کېده. دریم قسم چې کنه ترتیب د صورتونو دی، دا ترتیب د آیاتونو شو. دا ترتیب د سور دا راجح قول چې دا اجتهادي دغه دا واجب نه دی. دلیل په سره حذیفه ابن الیمان ذکر کړی دی چې ګورته د الله د نبی سره یو ځل شپې مونږ کوو. نبی سم اول بقره ولسته سورۃ البقره، بیا نساء، بیا آل عمران. زموږ په مذهب کې اول آل عمران نه بیا نساء را. نبی سم اول نساء لوستل بیا آل عمران لوستل. دانګي بخاری تعلیقا روایت دا حنف نه راوړل دی چې دا په اول رکعت کې کهف لوستل، په دویم کې سورۃ یوسف یا یونس. او بیا دا خبره ذکر کړه چې ما د عمر بن خطاب سره موس کړه ور سبا. عمر بن خطاب هم په دې دوه سورتونو باندې سبا موس کړه او په دې طریقه باندې لوستل. ولیکن دومره خبره ده چې وس دا کم مذهب عثماني چې دی د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې چې دې مذهب د کم ترتیب ورکړی شو، نو بس په دغه ترتیب باندې وس تک پکار دی. او دا د هغه قبیلې نه چې دا یعنی یو سنت د عثمان رضی الله عنه دی او د الله نبی علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین. السنت الخلفاء الراشدین چې ویل کېږي نو دا سنت ایو ترتیب ورکړی و، د ترتیب خلاف کول چې کوم دی نه دی پکار. دا راجح قول دی. ترتیب د سورتونو دا اجتهادي امر دی، دا به راجح قول دی. ارجه ترتیب د آیاتونو دی نه په دې کې دوه طریقې. ترتیب د آیاتونو کې دوه طریقې دي. یو طریقه ګوره دا
چې هر آیات د مخکې سره لګول، هر آیات د مخکې سره لګول. نو هر آیات د مخکې سره څنګه لګي؟ طریقې سره. عربو ته به کومه طریقه باندې ذکر کوي؟ تفسیر دار ګوره، دا دویم آیات په خالی نه، یا به معطوفي په اول آیات باندې یا به غیر معطوفي. که معطوف چرته نو د دوی په منځ کې به خامخا جهت جامعه وي، جهت جامعه. که علاقه د تضاد ده یو جهت جامعه ده، لکه رحمت په د عذاب نه وروسته ذکر یا به عذاب د رحمت وروسته ذکر. او د قرآن کریم طریقه ده چې ګوره بشارت د تخویف سره ذکر کوي، دم نه ارتباط دپاره کافي. او که چېرته دویم آیات په اول باندې عطب شوی نه بیا به کې څنګه ترتیب ذکر کوي؟ بیا به اوس ته ګورې سوچ پکې یو ربط په منځ کې پیدا کوي، یو امتزاج به پیدا کوي. نو د هغې د وجې نه د امتزاج دپاره دې ته امتزاج معنوي ویلی کېږي، لفظي خو نشته بلکې عطف نشته دی، بس معنوي پکار دی. د هغې دپاره څه اسباب دي؟ یو سبب تنظیر دی. تنظیر څه ته ویلی کېږي؟ نظیر د نظیر سره پیوسته کول. د عقلاو کار دا دی چې نظیر د نظیر سره پیوسته کوي. یو هم مثل به د بل هم مثل ته پیوسته شوی. د هغې مثال دا دی ګوره، په سورة البقره کې په اوله کې رب العالمین د متقیانو صفات راوړي، بیا وروسته فرمایي ان الذین کفروا، من کافران تذکیره ذکر کړ، په مخکې باندې عطب نه دی کړی. هلته ربط بالتضاد دی، د دوی تقابل دی په خپل منځ کې. دا خو تنظیر نه راو. دویم قسم ته راشه، مضادات. مزج معنوي هم دا دی چې ربط معنوي چې ضد به لکه دغه چې موږ پېښ کړو، مخکې د مؤمنانو بعضو شروع سره الله کافرانو باز کوي. دریم قسم دی استطراد. استطراد څه ته ویلی کېږي؟ د خبرې نه خبره پیدا کېدل. هغې لپاره مثال دا دی لکه سورة اعراف په اوله کې رب العالمین د عورتونو ښکاره کېدل ذکر کړه، او بیا په هغې باندې پاڼې لګول. د آدم علیه السلام بیبي حوا واقعه. نو بیا وروسته دې آیات کې رب العالمین څه فرمایي؟ په دې آیاتونو کې فرمایي یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلک خیر. اول اصل کې د کشف د عوراتو باسو کو چې ګوره شیطان د آدم علیه السلام بیبي حوا نه جامې ویستلې وي، جامه خو ډېرې اوهم څیز دی که نه. رب العالمین اوس په خپل احسان کې په خپل امتحان کې د جامو تذکره کوي، یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا. د دې بل مثال داسې دی ګوره چې کله انسان د یوې خبرې نه بلې خبرې ته منتقل کېږي، دې ته هم استطراد ویلی کېږي چې سامع لږ په نشاط کې شي. او قرآن کې هم دا طریقې شته دی، لکه انسان تنګېږي اگر قرآن ته ولنه ناس انسان تنګېږي نو تو مخاطب په نشاط کې ارته دا مې وربط دی. لکه هغې لپاره مثال دا دی ښه، سورة سواد کې رب العالمین د انبیاو د تذکرې نه وروسته څه فرمایي؟ د انبیاو ذکر یې کړی، بیا وروسته فرمایي هذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب. دا مخکې چې د انبیاو تذکره وشوه دا م یو یاداشت دی. بل یاداشت واوره چې متقیان دپاره الله ښه ځای تیار کړی دی. نو د جنت او دارنګې د جنت تذکره الله ذکر کړی، دې ته استطراد ویلی کېږي، یو کلام نه بل کلام ته نقل کېدل. دویمه طریقه تناسب داره. دویمه طریقه داره چې ټول آیاتونه د یو صورت دا تراجمه کې په دعوی د یو صورت باندې د یو صورت چې کومه دعوه ده دا ټول آیاتونه ته په هغې باندې ولګي. څنګه ولګي؟ بعضې آیاتونو دلایل لپاره د اثبات د دعوه، بعضې آیاتونه په هغې کې تخویف یا هغه کسان ده چې منکرین د دعوې نه، بعضې آیاتونه کې بشارت یا هغه کسان ده چې هغوی ایمان په دعوې راوړی دی. په دې طریقه باندې چې کوم دی نو تو قرآن کریم
د سورت آیاتونه د دعوی د سورت سره ولګي. د ګوره مثال په تور په سورۃ البقره کې د ایمان موضوع ده. مثال د ایمان اول کې الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي. بیا کوم کسان چې د ایمان نه منکر دي دا هغوی اوصاف یې راوړي دي. بیا چې کوم کسان ایمان ښکاره کړی دی نفس اسلام دننه پټ دي کافران بیا د منافقانو حال بیان کړی دی. دارنګې بیا کم کسان چې منکر د ایمان نه دي منافقان د هغوی امثال ذکر کړي دي. بیا پر ایمان باندې الله تعالی وروسته حکم کړی بندګانو ته یا ایها الناس اعبدوا ربکم. بیا د ایمان دپاره هغه دلایل ذکر کړي دي. ایمان د انسان چې راځي نو ګوره په دوه خبرو، یو چې په الله باندې ایماني، بل یو پیغمبر باندې ایماني. اولی د الله په بندګۍ حکم کړی بیا وروسته د نبي سم پیغمبري بیان کړې ده. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره. نو په دغه ترتیب باندې بیا وروسته سورۃ البقره کې چې د ایمان کوم احکام دي د مونځ مسلې د روژې د زکات د حج ټولې ذکر کړي. دا بله طریقه ده د پاره د ربط. هر چې ارتباط د سورو دی د سورتونو ارتباط دی دا هم دوه قسم دی. اول ارتباط ذاتی او کلی دی. ارتباط ذاتی او کلی څه ته ویل کېږي؟ مناسبت د دعوی د صورت متأخره د دعوی د صورت متقدمه سره. دعوه د صورت متأخره تر هغې مناسبت ویره دعوی د صورت متقدمه سره. مخکینی صورت تر هغې و دعوه ده او وروسته بل یو صورت تر هغې و دعوه ده. د دویم صورت د دعوی مناسبت د مخکې صورت د دعوی د مناسبت د صورت د دعوه د هغې سره مناسبت ذکر کړي. یا صورت لایقه چې کوم نه مشتملي په دلایلو باندې یا په تشجیع باندې او یا په تسلی باندې د پاره د دعوی د صورت سابقه. مخکینی صورت تر هغې و دعوه ده. وروستنی صورت چې کوم دی نو په هغې کې دلایل په مخکې دعوه باندې، تشجیع په مخکې دعوه باندې، تسلي وي د مخکې دعوې لپاره. دویم قسم ارتباط جزئی دی. د هغې مختلف طریقې دي. اوله طریقه مناسبت د اول د صورتو د خاتمی د صورت اخرى سره. دویم چې کوم صورت دی د هغې د اول مناسبت د اول صورت د خاتمی سره وي. لکه سورۃ البقرې د اول مناسبت د سورۃ الفاتحې د آخر سره وي. دا هم طریقه شوه. دویمه طریقه مناسبت د فاتحې د صورت لایقه د فاتحې د صورت سابقه سره. د مخکې صورت د اول سره د وروستني صورت د اول مناسبت وي. دا دویمه طریقه. دریمه طریقه دا ده ارتباط د بعضې آیاتونو د صورت متأخره د بعضې آیاتونو د صورت متقدمه سره. د وروستني صورت د آیاتونو ربط د مخکینی صورت د آیاتونو سره وي. هلکه مخکې اجمال او دلته تفصیل دی، مخکې اطلاق او دلته تقیید دی. په دغه طریقه باندې مخکې تعمیم او دلته تخصیص دی. دغه ربط دی. او کله کله داسې چې د کلام نه کلام پیدا کېږي. لکه ګوره الله فرمایي ومن اظلم ممن منع مساجد الله. دې نه مخکې الله د مشرکانو د عربو حال ذکر کوي په دې ځای کې چې کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. دې ویناګانې مخکنو خلکو هم کړې وې. دې صفت قبیحه الله ذکر کړی. الله یو بل صفت قبیحه ذکر کوي ومن اظلم. ظلم بل صفت دی. نو کله کله ګڼ خراب صفات د کافرانو په یو ځای کې ذکر کوي یا ښه صفات د مؤمنانو په یو ځای کې ذکر کوي. او داسې کې دغه مخکې سره لګي ښه کوم چې مسجد معنوي ذکر شو استدراج چې ورته ویلی کېږي. بل فصل دی په دعوی د صورت کې. دعوه د صورت هغه ده چې په هغې باندې دلایل ذکر شي په دغه صورت کې او تخویف ذکر لپاره د منکرینو او په دعوی باندې صورت د بل صورت نه ممتاز ګرځي. او کله صورت د پاره یوه دعوی لکه د صورت اخلاص دعوه توحید دی. د سورۃ الکافرون دعوه التبرئ من المشرکین د مشرکان نه بیزاري. د سورۃ یاسین دعوه سره نفي شفاعت قهریه. د سورۃ الملک دعوه سره نفي شرک بالبرکات. او کله صورت دعوی متعددي لکه سورۃ بقره کې توحید هم ذکر کېږي. اولا اثبات د پیغمبرۍ پکې دی، ثانیا جهاد پکې دی، ثالثا انفاق فی سبیل الله پکې دی، رابعا او داور دلایل نه مخکې وي
او هغې ثمره بیا وروسته الله ذکر کوي. که سورت یونس کې الله فرمایي ان ربکم الله الذي خلق، بیا وروسته راشه ذلکم الله ربکم فاعبدوه. نو بیا دا ثمره شو او دانګې مخکې دعوه شوه. نو ثمره له دعوې نه بعد ذکر کړه. بیا ګوره دعوه ثابتېږي په دلایلو باندې، او همدغه رنګې د دعوې لپاره کله قسم هم الله ذکر کوي. قسم دعوه خو په دلایلو هم ذکر کېږي او دانګې د دعوې اثبات په قسم باندې هم کېږي قرآن کریم کې. بیا هغه دلایل چې کوم د دعوې د اثبات دپاره ذکر کېږي هغې اقسام. اول دلیل عقلی دی، دلیل عقلی. دویم دلیل نقلی. بیا دلیل عقلی بس نفس دلیل عقلی، دلیل عقلی محضه. دلیل عقلی محضه هغې ته ویل کېږي چې د هغې مقدمات د خصم په نسبت باندې مسلمي، ستا خصم هم هغه مني. تو ته اول مقدمات مسلمه ذکر کې چې دا هم تو منې، بس بیا به خبره کې راټینګ کې. لکه دا به انشاءالله په بعض د مناظره کې ذکر شي. مقدمات مسلمه خصم ته ذکر کول. قرآن کریم کې هم داسې مقدمات ډېر ذکر کېږي چې هغې نه عقل هم انکار نه کوي. او یا به دا دلیل چې کوم دی دلیل عقلي دا به الزامي او یا به اعترافي وي. الزامي او اعترافي. الزامي کې هم دلایل عقلي ذکري، په اعترافي کې هم وي، لیکن دومره فرق دی چې په الزامي کې الزامي په خصم باندې او په اعترافي کې اعتراف وي د خصم نه، اعتراف اقرار وي د خصم نه. او دلیل نقلی په 5 قسمه دی. دلیل نقلی اول د انبیاء علیهم الصلاة والسلام، دلیل نقلی د انبیاء. دویم دلیل نقلی د ملائکو نه. دریم دلیل نقلی د نیکانو بندگانو نه چې کوم مخکې تیر شوي دي، ذوالقرنین وغیره، مریم، دا نیکانو بندگان دي. څلورم دلیل نقلی د مخکنو کتابونو نه. پنځم دلیل نقلی د پیریان نه. مخکې مو وي چې دلیل عقلي یو دلیل عقلي محض دی. د هغې مثال به څنګه سورة النحل اوله کې الله ذکر کړي خلق السماوات والارض تر هغه ځای پورې وعلامات وبالنجم هم یهتدون. دلیل عقلي اعترافي چې خصم په اقرار کوي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. په دې مشرکانو اقرار کوي ليقولن الله. دلیل عقلي الزامي چې هغه خصم ستا چپ کوي، مقابل ستا چپ کوي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. عذاب د تراشي یا قیامت د تراشي بیا به څه کوي؟ دې کوم سره خبرې نشي کولی، خصم به خامخا چپ کي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا. دا دلیل عقلي الزامي. هر چې دلیل نقلي دی د انبیاؤنا علیهم السلام، لکه په دې آیت کې لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. هر چې دلیل نقلي دی د ملائکو نه. سورة صافات کې الله ذکر کړی دی وإنا لنحن الصافون، د ملائکو خبره را نقل کړله. سورة مریم کې هم الله ذکر کوي وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا. دلیل نقلی د نیکانو بندگان نه په دې قول رب العالمین کې وګوره اصحاب الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتوا. دلیل نقلی د مخکنو کتابونو نه. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. دا ګور دلیل نقلی د مخکنو کتابونو. نو په دې سره انسان عنوان د آیتونو پیژني هغه دا دلیل نقلی دی. دا دلیل عقلی دی، عقلی محضه، عقلی اعترافي، عقلی الزامي. نقلی د عباد الصالحین نه، نقلی د ملائکو نه، نقلی د مخکنو کتابونو نه. اور چې نقلی د پیریان نه لکه په دې قول د رب العالمین کې وإذ صرفنا إلیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. وګوره دریم قسم دلیل بیا دی الدلیل الوحی. اول دلیل دا دلایلو اول دلیل عقلی و دویم دلیل نقلی و. عقلی کې 3 اقسام جوړیږي او دارنګې په نقلی کې 15 اقسام. دارنګې 15 او 3 څو شو؟ اته.
اتنو او بیا دریم دلیل وحی دی دا وسره نه هم شو دلیل وحی چې کومه په دوه قسمه دی یو عام دی او دویم نمبر خاص دی هر چې دلیل وحی چې عام دی اکم دلیل دی الله تعالی وایي وکي په توحید باندې او په توحید باندې خپل بندگان ته خبر ورکي دته لکه دلیل وحی عامه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا نقول الله په توحید باندې پیغمبران ته وحی کړی دا دلیل وحی دی او دلیل وحی عامه دی سورۃ بنی اسرائیل کې الله فرمایي لا تجعل مع الله الها اخر تر هغه ده پورې وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه دا دلیل وحی عامه شو بل ذلك الله فرمایي وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد دا دلیل وحی عامه اور چې دلیل وحی خاصه رب العالمین خاص رسول ته وایي وکي د عام پیغمبران تذکره ونه کی بلکې خاص د نبی سم تذکره وکي ات خاص ابوی ته خاص خطاب وکي چې ګور رسول خپل ځان نه سنوي بلکې دا مامور دی الله تعالی طرف قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ان الله خپل رسول ته وایي وکي ته خلکو ته وایا چې زه تاسو د الله توحید بیانوم د ځان خبرې نه کوم ما ته الله وحی کړی دا دلیل وحی خاص سره بل فصل نه په ابتدا د سورو کې سورتونو په سمانی شروع کیږي ابتدا د سورو د پلس قسمه ده قران کریم کې چې کوم سورتونه دا دغه ابتدا کیږي په لس اقسام باندې اوله د سورتونو چې شروع شوي په ثنا باندې او په صفت د حمد او د مدح باندې په دې باندې سوال سورتونه شروع شوي سوال لس سورۃ الفاتحه الحمدلله رب العالمین دغه حمد ده سورۃ انعام کعب سبا فاطر فرقان ملک اسراء حدید حشر و صف جمعه تغابن اعلی دویم قسم هغه سورتونه چې شروع کیږي په حروف التهاجی باندې په دې باندې تقریبا نه سورتونه شروع شوي سورۃ البقره آل عمران اعراف یونس هود سورۃ یوسف اوراد حجر ابراهیم سورة النحل مریم طه شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجدہ یاسین مومن حامیم السجدہ الشورى زخرف الدخان الجاسیہ الاحقاف سورة قاف او نون دریم هغه قسم سورتونه چې شروع کیږي په قواعد باندې الله په کې څه قواعد دي څه اصول په کې ذکر کوي په دې باندې له سورتونو شروع شوي دي په پنځو سورتونو کې الله قواعد ذکر کوي نبی ته علیه الصلاۃ والسلام او په پنځو کې امت ته قواعد ذکر کوي هر چې اول قسم دی چې نبی ته به خاص قواعد ذکر کوي سورۃ احزاب سورۃ طلاق تحریم مزمل مدثر یا ایها المزمل قم الا قليلا یا ایها المدثر قم فانذر سورۃ تحریم یا ایها النبی سورۃ احزاب اور چې دویم قسم دی چې په کې امت ته عام خطابات قواعد سورۃ النساء مائده حج حجرات ممتحنه سرورم قسم هغه سورتونه چې شروع شوي په جملو خبريو باندې جملې خبري پکې دي دا درې سورتونه دي انعام توبه نحل انبیاء مؤمنون النور الزمر محمد سورة محمد عليه الصلاة والسلام الفتح القمر الرحمن سورة المجادلة الحاق النساء سورة نوح عليه الصلاة والسلام عبس سورة عبس لا أقسم دا دو کرت سورة القدر القارعة التكاثر الكوثر البينة پنځم قسم هغه سورتونه شروع کیږي په قسم باندې په دې باندې پنځه سورتونه شروع شوي صوافات بروج الطارق النجم الفجر الشمس الليل الضحى العصر الزاريات المرسلات الطور التين النازعات العاديات شپږم قسم هغه سورتونه چې شروع شوي دي په شرط باندې جمله شرطیه وغیرہ په دې باندې و سورتونه شروع شوي دي سورة الواقعة سورة المنافقون التكوير الانفطار الانشقاق الزلزال النصر إذا وقعت الواقعة إذا جاءك المنافقون إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت
اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا جاء نصر الله. وم هغه سورتونه دي چې په هغه شروع شوي دي په امر باندې. په دې باندې شپږ سورتونه چې کوم نه شروع شوي دي. سورة الجن قل اوهیا، سورة اقرا، سورة الكافرون، سورة الاخلاص، الفلق، الناس. اتم هغه سورتونه دي چې هغه شروع شوي دي په استفهام باندې. په دې باندې شپږ سورتونه شروع شوي دي. الدهر، حالت علی الانسان، الغاشیه، على تاکادیس الغاشیه، على الانشراح، على النشر لك صدرك. سورة الفیل، النبأ، الماعون. نمعا قسم سورتون دي چې هغه شروع کیږي په دعا باندې. خیری پکې دعا خیروتم. په دې باندې درې سورتونه شروع شوي دي. سورة المطففین، وویل للمطففین، سورة الهمزه او سورة اللهب. لسم هغه سورتون دي چې هغه شروع شوي دي په تعلیل او په تعجب باندې. او په دې باندې سیب یو سورت شروع شوی دی، سورة القریش، لإلاف قریش. تعجب وکړي د قریش نه. بل فصل له په حقیقت او په مجاز کې. قرآن کریم کې حقیقت او مجاز شته او کنه. ګور حقیقت اصل کې هغه لفظ ته وایي چې دا وضع شوی استعمال شوی په معنا موضوع وکړي. مجاز هغه لفظ چې استعمال شوی په معنا غیر موضوع وکړي. په دې خبره باندې پوه شه چې دا تقسیم نه عقلی دی نه شرعي دی نه لغوي دی. تقسیم د الفاظو حقیقت او مجاز ته نه عقلی دی نه شرعي دی نه لغوي دی. عقلی خو ځکه نه چې د عقل هیڅ دخل نشته په دې خبره کې چې لفظ دال ګرځي په معنا باندې او دال نه ګرځي، یا لفظ په دې معنا پسې خاص یا خاص ده. کدا چرته عقلی وي بالفرض او تقدیر، په دې لغتونو کې به اختلاف نه راغلی. اگر ټول خلکو سره عقل لري چې په سر کې بوسنه دی پراده ټول کې عقل لري. والطالبات پر مقدم مثلو، حالانکه اختلاف خو راغلی. او کدا چرته عقلی وي نو ګوره ته په هر لفظ باندې پوهېدلی، لکه تعالی خو الله عقل درکړی دی که او الله چې موږ پرې پښتو پوره نه پوهېږو. او دا تقسیم ګوره شرعي نه شرعي. وجه دا ده چې شریعت بالکل په تقسیم باندې ورود نه راکړی. په قرآن کریم کې هم د انیز رجاقت او دا مجاز دی، حدیث کې هم نشته. انې ورته اشارات کړي دي. او دا تقسیم چې کوم لغوي هم نه دی، هیڅ د لغت وال نه په دې تصریح نه ده کړې چې دا حقیقت او دا مجاز دی. وګوره چې کوم ائمه د لغتو دي، خلیل، سیبوی، فراء، ابو عمرو بن العلا، اسمعي، دوی امثال د دوی په کلامونو کې به چېرته مجاز حقیقت ونه وینې. صحابو پم کلام نه کړی، تابعینو پم نه کړی، تبو تابعینو پم نه کړی. په کلام د ائمه اربعو کې هم د حقیقت او مجاز الفاظ نشته. امام شافعي رحمه الله ګور اول په اصول فقه کې کتاب لیکلی دی. د هغه په کتاب کې هم دا تقسیم نشته دی چې حقیقت او بل مجاز دی. بل دا دی چې ګوره دا خبرې په هغه ځای کې صحیح وي که مونږ ته راپته ولګي چې اول الفاظ وضع شو د معانیو دپاره او د هغې نه وروسته پرې د الفاظ پرې معناګانو کې مستعمل شو. نو دا چا ویلي دي چې حالانکې څه خلک راجمع شوي او هغوی الفاظ د معناګانو لپاره وضع کړه. څوک دې په دې دلیل وښیي چې که په یو ځای کې اجتماع وشوه چې دا لفظ به د دې لفظ دپاره وضع شوی او دا په دې کې مستعملیږي. دا په کوم ځای کې دي؟ په هېڅ ځای کې هم نشته. نو که دا چېرته وي نو هغې ته خو ماشومان نه دي حاضر شوي. او حاله چې ماشومان د اول سر نه هغې ته څوک لغت نه ښیي، ژبه ورته نه ښیي. ماشوم چې څنګه خبرې شروع کړي نو هغه خپل کلام استعمالوي، پښتو، عربي، اردو خپل کلام استعمالوي. دا دلیل دی پر خبره باندې چې دا حقیقت او مجاز دا تقسیم نه عقلي نه شرعي نه لغوي دی. او دا هم نشي چې اول الفاظ وضع شوي دي او بیا پکې په معناګانو لپاره وضع شوي بیا پکې الفاظ مستعملیږي. دا سره یې شته نه، بلکې دا خو الله انسان ته ورښودلي دي. علمه البیان، بیان لیکي اظهار د ما فی ضمیر ته. پس د هر انسان په زړه کې الله دا ور اړتی اگر اظهار د ما فی ضمیر کولی شي. شیخ الاسلام رحمه الله دا تقسیم په 50 وجوهات باندې باطل کړی دی په الصواعق المرسله کې، په 50 وجوهاتو باندې. او دا ځکه چې اصل کې دا تقسیم دا د محرفینو کړی دی، جهمیه او معتزله چې دوی د الله د صفاتو انکار کوي. دا هغې ته اصل کې یو مقدمه او تمهید دی
نو هر کله چې تا دا خبره وپېژندله نو ګوره په کوم ځای کې چې په قرآن کریم کې ماضي مضارع په ځای باندې استعمال شي دا مجاز نه دی عرب چې کوم دی ماضي مضارع په ځای باندې استعمالوي په کوم ځای کې چې قرآن کریم کې مضاف حذف شي او مضاف الیه د مضاف په ځای باندې قائم شي که واسأل القاریه دا مجاز نه دی عرب هم داسې کار کوي نسبت د ربح چې کوم دی تجارت ته کړی دی دا مجاز نه دی ځکه عرب هم داسې نسبت کوي بلکې عجم داسې نسبت کوي دې شي ګټه ونه کړه سامان خراب دی نسبت د ګټې چا ته کوي حاسس ته کوي د دې د وجې نه ابن قیم دانګې ابن تیمیه دوی ذکر کړي دي چې دا تقسیم چې کوم دی صحیح نه دی حقیقت او مجاز ته بل د عباس دی ګوره دا زموږ لږ دغه شو 199 صفحه راواړه دا هم لازم دی دا ورسره ووایه دا دې خبره کې اختلاف ته چې آیا نبی اسلام د ټول قرآن کریم تفسیر کړی او که د بعضې دا یو اهمه خبره ده 199 صفحه دا د مخکې ځای سره مناسب د نبی اسلام تفسیر او بیان دا آیا په ټول قرآن کریم تفسیر کړی او که نه د بعضې شیخ الاسلام رحمه الله مذهب دا دی هغه ذکر کړي دي چې ګوره نبی اسلام د ټول قرآن کریم تفسیر کړی دی او بیا یو مثال د هغې لپاره ذکر کړی دی وایي مثال دا دی چې سړی یو کتاب ولیکي په علمي طب کې یا په حساب وغیره کې او هغه په خپلو متعلمینو باندې یادوي هغوی ته به خامخا د هر لفظ وضاحت کوي د هر لفظ وضاحت نو قرآن کریم الله را لېږلی دی او قرآن کریم ګورې په یو ځای هم نه دی لږ لږ راغلی دی لږ لږ وقرآن فرقنا ولتقرأ على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا لږ لږ راغلی دی وایي داسې وهم کېدی شي حدیث یو عاقل به دا وهم وکړي چې صحابو صرف الفاظ د الله د نبي نه زده کړي دي او د الله نبي چې په کوم کتاب لوستونو په معنی نه دي پوهې کړي وایي بالکل د عقل چې کوم نه خبره نه علي نو دا قول دا دی چې ګوره قرآن کریم د نبي سم نه دي ټول تفسیر کړی ټول او بیا هغه فرمایي څوک چې دا زعم کوي چې نبی اسلام صحابو ته د قرآن کریم معناګان نه دي بیان کړي یا صحابو ته بیان کړي لیکن صحابو د تابعین نه پټې کړي دي و دې خبرې خو دا مطلب شو چې نبی اسلام د صحابو نه وحي پټه کړې ده یا یې یو نس پټ کړی یا صحابو د تابعین نه چې کوم نه قرآن کریم پټ کړی او یا د هغوی نه چې کوم نه نصوص پټ کړي دي دې خبرې خو دا مطلب شو او دا خبره خو چې کوم دی باطله ده د دې د وجې نه وایي قرآن کریم تفسیر نبی اسلام چې کوم دی ټول قرآن تفسیر کړی آخر پیدا 204 صفحې ته راشي د قرآن کریم ترجمه کول ترجمه خو په لغت کې دې په ډېرو معناګانو باندې اطلاق کېږي چې د دې معناګانو رجې کېږي چاته بیان او ایضاح ته بیان او ایضاح ترجمان ته ترجمان ولې وایي هغه بیان او ایضاح کوي په اصطلاح کې ترجمه چاته ویلی کېږي التعبیر عن الکلام بلغت اخرى تعبیر کول د کلام نه په لغت اخرى سره ته د یو کلام نه په یو بل لغت سره تعبیر کې د عربۍ نه په پښتو سره تعبیر کې په اردو سره دې ترجمه ویلی کېږي او بل معنا مقصود ته وایي معنا مقصود ته وایي مدلول مسما ته وایي او په عرف کې چې کوم نو ترجمې په دې خلک معنا استعمالوي په عرف کې نور معنا ترجمه کې فرق دی بیا ترجمه چې کوم نه دا دوه قسمه ده ترجمه د قرآن کریم دوه قسمه ده یو ترجمه حرفیه ده ترجمه حرفیه ده چې تو د هرې کلمې په مقابل کې کلمه کې قال ویلی دي د هرې ذالک الکتاب دا کتاب دی دویم ترجمه معنویه تفسیریه ده معنویه تفسیریه دواړه تعبیر کولی شي عادی ته ویلی کېږي چې ګوره د یو کلام نه تو مجموعه طور باندې یو تعبیر په یو بل لغت کې وکړي د مفرداتو د هغې د ترتیب خیال نه ساتي بلکې د هغې نه یو حصري تعبیر وکړي حصري د ترجمه معنوي تفسیریه وایي د هر لغت خیال ونه ساتي د ترجمې حکم څه شی دی د ترجمې حکم دا چې دا جایز ده په اصل کې دې کې هېڅ محظور نشته او کله کله ترجمه په انسان باندې لازم کېږي کله
لکه قرآن کریم باندې خو عجم نه پوهېږي که دې ترجماني به خامخا په پښتو کې یو بله ژبه کې کوې د قرآن کریم دعوت لازم دی او دعوت یې کېږي په دې باندې چې انسان یې بلې ژبې ته واړی ترجماني وکړي وما لا يتم الواجب الا به فواجب موقوف ناری د واجب صحیح واجب لیکن څوک چې ترجمه کوي د هغې لپاره څه شرطونه دي اول شرط دا دی چې تو به ترجمه په بدل د قرآن کریم کې نه ګرځې داسې به انسان نه کوي چې ګوره قرآن کریم الفاظ فریق دي او یو کتاب ولیکي په یې کې نفس ترجمه را نقل کړي الفاظ یې ورسره نه یې لیکلي داسې به نه کوي دویم دا کم کس چې ترجمه کوي دا به د الفاظو په معنیو باندې عالمي په دواړو لغتونو کې چې هلکه په عربۍ کې دي لغت ته څه وایي او په عجمۍ کې دي لغت ته څه وایي اوس یو پنجابی راولېږي هغه په دغه کې په پښتو کې ترجمه کوي نو دا خو اگر که په عربۍ پوهېږي لیکن هلته په پښتو نه پوهېږي د دې د وجې نه په عربۍ هم پوهېږي او په خپله ژبه هم پوهېږي دریم شرط پکې دا دی چې الفاظ شرعي په هغې به انسان عالمي په قرآن کریم کې او ترجمه د هغه انسان نه قبلېږي چې کوم سړی امانتداري مسلمان او دانګې عالمي مستقیمي پوهېږي د هغې ترجمې له به اعتباري د کافر ترجمې له به اعتبار نشته ځکه خاین دی او د جاهل ترجمې له به اعتبار نشته ځکه هغه عالم نه دی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك